وکان کتاب المصابیح الذی صنفه. گور علماء کرام داوس یو سو خبری دی. علماء محدثین فرمائی چې د مشکات او د مصابیح په مابین کې وجوه فرق چې دینو دا سوار لستی او دی زنواخل نو تر آغا ولا قوت الا باللہ العزیز الحکیم پورے سوار لس وجوه فرق دے ذکر کئی چې په مصابیح و سنہ و په مشکات کے سب فرق دے. خلقوانی وکان کتاب المصابیح نا تر و اواب دہا پورے نو دا د مصنفینو دعب دے و طریقہ دا چې دبل لغوانی بدی ہوئی اور خپل لغوانی کمال بیان کی. دا دیل پاری چې د طالب شوق پیدا شي. اس کے چرے منگا پدی خطبہ کے دے داوی چې دا مشکات چې کم دے بالکل کل مصابیح دے مصابیح سنت پشان ہی دے. نو کہ چا مصابیح ویل ناغی سکار چې مشکات بیا کینی نو دے بلے غوانی اس دل تک دا سے کارو کی چې دا مصابیح سنہ اول دے لک صفتم بیانی د صفت بیانولو نه پس ته دغه څه کمی ذکر کوي او د کمی ذکر کول نه پس ته بیا کمال د مشکات ذکر کوي. دا یو سو خبرې دي خاص سوال لس خبرې دي. نړمبای خبره صاحب کتاب فرمایي چې وکانه کتاب المصابیح او کتاب المصابیح یعنی مصابیح السنه منګ مخکې ویلو کنه اصل مصابیح السنه دي اور مشکات چې کم دي نو دا د مصابیح السنه توضیح دے او داغی کمی پورا کون کے کتاب دے. الذی اغا مصابیح چا صنفو الامام محی السنہ صنفو چا جمع کرے دے حغی لرا الامام محی السنہ ہر امام چا جوندے کون کے دا سنت تے قامع البدعات او ختم ان کے نڑون کے دا بدعات دے. دا علامہ بغوی ہاں لقب علماء محی السنت ذکر کئی اور قامل بدع واللہ عالم خو محدثین دا سے ذکر کئی چکل دی صاحب مصابیح السنہ لکا علامہ بغوی مصابیح السنہ لکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورطا پا خوب کرا رہے اور پا خوب کی ورطا داد و شاباسے ورکا چی احیاک اللہ کما احییت سنتی اللہ دیتا آباد و شاداب ساتی لکه څنګه چې تا زما د احادیثو حفاظت کړی دی او ژوندي کړی دي. ځکه علماء کرامو علم حدیث او داغي اجرا او داغي دا ذکر چې کم دی دا حقیقت کې احیاء سنت ته کنه وی احیاک الله کما احییت سنتی الله تا آباد ساتي لکه تا زما حدیث آباد کړل او ژوندي دي کړل او تازه دي کړل. نو وی بس دی هغه خوب خلق ته بیان ک نو بعد ذالک لقب بمحیی السنه نو پس تیاغی نه دی ملقب کړه چې په لقب د سره محیی سنت سره یعنی دا سی عالم چې احیاء د سنت نبوی صلی الله علیه وسلم کړی دا او دې سره سره قامع البدعت قمعوی قلعتا نړون کیتا نو گویا کې احیاء د سنت دا سبب د سده د قمع د بدعت ته اور اظهار د بدعت چې کم دی نو دا سبب د محو د سنت ته اور سره مسله را روانه ده چې کوم ځکه احیاء سنت وی الته بدعت نی چې کوم ځکه بدعات وی الته سنت. ها اوس دا الذي صنف الامام محی السنہ کامل بدع سوق دے ابو محمد الحسین ابو محمد کنیت الحسین چې کوم دینو دای نوم دے بن مسعود حسین ابن مسعود دا مسعود پلار دے الفراء البغوی دا سی صاحب چې فرا بغوی دے دا فرا باندې مخ کې باس کړ فرا د فروی نه دے فروی پوستین تا اے سرمنه تا او دا بهتر خبردار چې دا صفت د مسعود دے چې دا مسعود اب د چا دے د حسین دے او حسین مصنف د چا دے د مصابیح السنه دے. نو د مصابیح السنت دا نیکه چو دغه مصنف نیکه آیا مسعود صاحب نو دے عاجز و غریب نو دی بس سرمنی اغسطل یو خرسولی بای اسو کوئی چه دا دی بس سرمنی رنگولی دا سرمن رنگول اغسطل اور خرسول کان صنعتو دا دی کاریگیری و او دا دی معیشت اسباب یا حکوم پہ اعتبار سرو
یا دا چې په خوا علما غریبانانو ناغي ذریعہ معاش دے پاره چه دے نزان له اسباب قتلو. شیخ القرآن رحمه الله به فرمایل چې په کتابونو کې دا خصاف راضی یا قدوری راضی کنا دا نه چې دوی کلالانو یا موچانو خدا کلال توپ ګور ډیر آسان کار دی او دا چمار توپ سو کر چمیار سو کته موچی وی کنا نو دا هم ډیر آسان دی دمر آسان دی چې حد نه آسان دی. څنګه یو سړی کلال توپ کې لوخي به جوړي نو په دې لوخو کې خاور لګي او بل لګي نو خاورم د خدای پاک ډیر لوی خاور به پیسو په دې غرونو کې ملاويږي او خاور به پیسو د مټه او بم به پیسو دي وسره یو کډای ونه ځان له جوړول غواړي چاهي کې سره لتیمتي وي کنه او لوخه جوړي نو په دې صنعت باندې اعلی د صنعت چې دا په دې باندې پیسې ورکول نه غواړي نو په لګ غونې پیسو سره سره کاریګر جوړې دی شي. علماء چونکه فقرا او غرباو د خپل معیشت لپاره چې دی ایدا آسان کار کړو دارګه موچیتوب کې درې څه ضروري دي کنه ستن تار ایو سټکه بس یو د سغستنی بل تار کنه ایو سټکه چې میخ بټا کوي ستن تار سب سپلای ګاندې نور د آلات او غستو ضرورت پکې نشته دی دا آسان ونه کار دی. نو دارنګه دا سرمن رنگول دم آسان کارو یا غستل خرید او فروخت هم آسان کارو نو دا د دې صنعاتو د غربت علامه ده. البغویو نو منګ مکه خبره کړي جا خو بغوی کې د اخر کې یا من نسبتی ده او دا اصل کې یو کله دی د هرات تقریب اور اغه ته بغسور وی بغسور ساسرا بعضی کتابونه شین سره لیکي بغشور بغسور یا بغشور نو چې کله ورسه یا نسبتی ټل کړه نو شین ته حذف کړه البغویو شنو خلاصه شو خبره نو منصوب بسوي بغش بغسور شو او څوک چې دا یو کله او چې دا غینم باغ دی دا واو زائد کړی دی لوجه د سنا لوی د تحفظ د بد نسبتینا کې چر دا بغشي نو معنا بداشي چې البغیو البغیو چې یا نسبتی وسټل شي نو چې یا نسبتی ټل کې نو بغي معنا څه شو بدکار زنای الیاذم بالله نو چونکه دا خو نسبت غلطو نو بچاو تحفظ دا بد نسبتینا واو زائد کنو البغویو شو اسو کو چې دا بغ دا اسماء نه دي چې ته محذوف الاعجاز و دم بریدا لک دم چې څنګه دم دموی بغ بغوی دته محذوف الاعجاز حروف وي یعنی سمانا لک غسی حروف آخر کې حذف کی لک دم دمون وکنا نو وقت حذف شنو دمون شو نو چې کله نسبتی یا نسبتی او سزم کوي جو بغویون بشي نو دما وینون بشي. رفع الله درجته الله دې صاحب درجه اوچته کی اجمع کتاب صنف فی بابه واثبت لشوارد الاحاديث واوابدها وردا دې کتاب صفت ته وکانه کتاب المصابيح دا دې صفت او کتاب المصابيح اوس د کتاب المصابيح تعارف وک چې دا چالي کله ده او صفت کتاب کې چې اجماع کتابن دا یو ډیر جامع کتابو یا من اجماع کتابن دا د ډیرو جوامع کتابونو نو یعنی ډیر مضبوط کتابو ډیر قیمتي کتابو صنف فی بابه چې دا لیکل شو په باب د احادیثو کې بابه یعنی په فن اخبل کې نو فن اخبل مراد فن حدیث ته واثبت او دا من اثبت کتب شو او دا کتاب د مصابیح چو نو اثبتا اے من اثبت کتب ډیر ضابط یادون کې راټولون کې اور یادون کې لشوارد الاحاديث لپاره د هغه احادیثو چې هغه تختیدون کې دي او اوابدها اور وحشی دي شوارد پراگنده شوارد مرسو پراگنده اے خوارو ولی شواردها لپاره د خورو ورو حدیثونو او اوابدها او لپاره د سو وحشی احادیثو او دې چې دا وحشی خو ویل شوی دي او هغه وحشی خپل معنی نه ده بلکې وحشی نه مناسبه نافره
انسان نه تختیدون کی لکه اوس یو ساوری چې انسان نه تختی تریږي نو ته خلق وحشي وي تو ورته وحشي نو اوس دلته کې دی احادیث ته اوابد ویل دي ولی لوجد منافرت لوجد لریوالی او ناشناتوبنا تاسو خیال راغی ورته نو شوارد معنا خوارو واره اوابد معنا لری نو ډیر خورو ورو احادیث د پاره مثبت کتابو او دا اوابد وحشی او د ناشنا روایتونو د پاره مثبتو دل پر علماء کرام ذکر کوي هاشم ذکر کوي چې ال علم کالصید والکتابه کل قید دا علم په منزله د صید دی او دا کتابت په منزله د قید دی نو اوس دا صید نه دی مصید کار کړی شوی جانور پرنده چدا نو دا خو اوابد وحشی وی کنه خو چې تو ورته دام کې دی جال کې دی نو دیو پکې قید شي نو صاحب کتاب مصابی سنت کې احادیثو او کل اوابد و شواردو حدیثو پتہ نو چې د کمزه حدیث دی چا ویل دی نو بالکل وحشی ونه قسم دي شو کنه ناشنا اوپر ونه قسم نو ها ولما سلک رضی الله تعالی عنہ ګوره دې عبارت کې صاحب کتاب چې کوم خبر او تاسو به پوښوي مدح یو مکرلا خو په مدح سره سره نره غونې اشاره زم ته وکړلا دې لپاره چې کتاب خو ډیر قیمتي وو په حدیث په ګټول ګډوډ ناشنا وو سمانا دا پته نه لګی دا چراوی دا حدیث څوک دی او مخرجي څوک دی اوس دې دغه تفصیل کې ولما سلک رضی الله تعالی عنہ طریق الاختصار وحذف الاسانید وی سلک هر کله چې اختیار کړو سلک به مان روانه دو اختیار هر کله چې اختیار کړو صاحب د مصابیح هو الله دې ترازی شي څه طریق الاختصار طریقه د اختصار په احادیثو کې سمانا یعنی طریقه د اختصار سو هغه اکتفا په متن حدیث سره ذکر راوی د حدیث نو پکې او دارنګ مخرج هم پکې نو لکه انما الاعمال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انما الاعمال بالنیات دا سی وو خدا پته نو چې دا انما الاعمال بالنیات پیغمبر اسلام نو چاوري دي دا پته نو ها او دارنګ داوم پته نو چې دا انما الاعمال بالنیات دا روایت کې من قتل غواړو نو په کوم کتاب کې راته معلومیږي نو داوم پته نو نو گویا کې مصابیح السنه په مصابیح السنت کې طریقه د اختصار اختیار کړي وا په منزله د متونو اے متون حدیث ذکر کړو وحذف الاسانید واسانید ذکر کړي نو حذف کړو نو تکلم فی بعض النقاد بضم النون نو تکلم فی بعض النقاد نو اعتراضات شروع کړل خبره شروع کړي په کتاب دا مصابیح السنه کې بعض النقاد بعض هغه علماء کرامو چې دغه عادت نقد ده نقاد معنی نقد یعنی تنقید کونکی عادت نقد دے تنقید کونکی ایک کرک کوٹا معلومونکی بعض نقادو بعض تنقید کونکو واللہ عالم چاگا سوکو دست میں ذکروی کنا چدا سڑے کتابونا گروی بعض نقادنا امام کن نوویو و ابن الصلاحن دے لیکن امام نووی ناقدینو نا دے لوی عالم تیر شوی دے او یا ابن الصلاحو چاگی پا علم درایت کی کتاب لکھلے دے نو دا سی نووی غندی عالم او د ابن صلاح غندی عالم په دیوان تنقید شروع کا چا جیو کتاب دے د روایت اڑو پکې پتہ نه لګي یو بعض علماء کرام فرمای چې دا د صاحب کتاب خپل یو ذوق دی زکه چې تنقید په متن باندې نه کیږي تنقید په سند باندې کیږي نو چې سند ونه نو تنقید څنګه وشو تاسو خیال نه کنه اوس عموما په فن حدیث کې چې تنقید کیږي نو په سند د حدیث باندې کیږي چې دا حدیث د دې سند کې خدا رجل چې دا مجهول دی دا داسې دی دا داسې دی دا داسې دی نو چې یو ځای کې سند شته نه د نقد فایده څه شو نقد خو په متن نه کیږي د دې لپاره بعض علما کرام فرمایي چې دا د صاحب کتاب خپل یو ذوق درېمه نقطه هغه دا چې تکلم فی بعض النقاد خبری اتری شروع کې ناقدینو نو ناقدینو مراد دا خبره من حیث التنقید نه ده
چې دای بد کړی دي، بلکې ضرورت د حدیثو ذکر کول د پاره خبر او کړه. ځان ته خبر اله خبرې شروع کړې باز نقادو معنا کمه بیانول شروع کړل. یاره زبردست کتاب دی راوی پکې نشته. یاره کې راوی ذکر کړو کنه ډیر خوان به کړو. یاره زبردست کتاب دی خدا مخرج ذکر نشته. یاره کې دا پکې ذکر شوی نو دا نقاد نه مراد بد ویل مقصود نه دی، هغه کمه ذکر کول مقصد دی. یاره دې کمره کې تیار ده، یاره کې او دریم بل فنو خبوا نو دې کې بیان ضرورت دی، بیان سره بیان ضرورت دریم بلف دی. دانه چې په دې دو بلفونو باندې موږ اعتراض کوو. نو تکلم فی بعض النقاد مراسشه خبری شروع کړ په دې کتاب کې بعض ناقدین علماء یعنی دغه کمه ذکر کول شروع کړل. ماشاءالله خو کتاب دی خو چې راوی پکې ذکر وي ډېر زبردست کتاب دی خو چې د مخرج پکې تصریح شوی. وان کان نقله وانه من السقاط كالاسناد. اوس ګوره وان کان نقله كالاسناد اصل کې داسې دی. وانه من السقاط کی داوی حالیه دی او وان کان کی دائن وصلیه دی او پدې کې دی اوس مدح کې دی وی وان کان نقله كالاسناد بوخه اگر چې نقل د دې محی السنه احادیث لره په مصابیح سنت کې كالاسناد کا ذکر الاسناد دا سیو لکه چې سند ذکر شي. ولی وانه په حال د کون دی ناقل کی چندو من السقاطی دی پخپل د ثقه علماونه دی. نو مت هوش وکنه یعنی اگر چې دی دا کتاب سکم کم نو وان کان نقله اگر چې نقل کول دی کتاب په حال د کون دی ناقل کی چې دی من السقاطی د ثقه علماونه دی کل اسناد په شان د ذکر د سندو زنده خبره یعنی د دې دا کتاب ذکر کول بدون سند دا کا ذکر سند ولی علت دا دی چې د ثقه عالم دی دروژن خود دی نه دی لوی سړی دی. خو بیا وی کنه اوس بیا په لاکن سره استدراک دی یاره چې د دې دا عدم ذکر د سند کا ذکر سند نو حضرت تابع دمر زحمت ولیو کا او دمر تکلیف دی شروع کا کنه او عمرونه په صرف کوله کتابونه د قتل او دا کله یو پسې تل کله بلتا نو اوس دی وی ګورا ولکن ليس ما فيه اعلام كالاغفال بضم بفتح الهمزه ليس فيه اعلام كالاغفال ویل کرورتا ته یو خبره خیمه دو قسمه پټی دي. یو نخدار پټی دی چې هغه حدود 4 معلوم دي ایو داسې گمنام پټی دی. نو ته ما ته خو چې گمنام پټی خي کې نخدار پټی خي زه پوښی الکه مې سستا زما کرا دی لکه یو دیوال خېجول دی یو د دلته نه خېجول دی ٹھیک شو او زه په دې د نخې لګولې دي نو معلومه شو چې دی جن دی زه پوستا پټې دی ستا ک پټې معلم پټې دی نخدار پټې دی ایو ملي سره دغه پټې دی خو گمنام دی دای حدود 4 معلوم نه دي چې د دکان پته یاد ساتي دعوت حق کې خود دواړو شته دی په یو کانال پټی باندې خود یو صاحب پټه معلوم دی په اعتبار د حدود 4 سره او د بل صاحب کتاب معلوم نه دی په اعتبار د حدود 4 سره نو په دې دواړو کې کم یو دی لا حول ولا قوت الا بالله نو په دې دواړو کې کم یو دی بهتر دی دا معلم پټه بهتر دی د غیري زين ته خبراله اوس دی ګوره د مولوی صاحب ته د ناراضه یار دمرز تیر شو پنځ پیرانو بیا دن راځي حضراتو یخ دې بار یخ دې دلته راځه کنه دمر لوی سړی چل د کینوس ما ولې خراب نو زه څنګه بس کوم سبا لونه ليس ما فيه اعلام كالاغفال نو دیوی چې چونکه ضرورت دې خبره ده چې نیوی هغه شی چې پاره کې نخي وي کل اغفال په شان دا غسی چې به نخوي یو شی نخدار دی عالم د عالم نه جمع ده
یو شی نخدار دی او اغفال د غفلنا په معنی بے خبره او په معنی مجهول دی یو لیکن نیوی هغه شی چې هغه کې نخوي په شان داغه سي چې هغه د نخونه بے نخوي نو نخدار شی د بے نخدار نخو خي کړه نو مصابیح السنه خو ډېر لوی کتاب دی خو هغه کل اغفال بے نخو دی او زمان مشکات کل اعلام نخدار دی نو نخدار د بے نخو والے نه بهتر وی زمان مشکات ته مصابیح نه بهتر دی د زراوا چوکا خپل کتاب خسته کړ نو اوس فاستخرت الله اوس دې کې اشاره ده مولوی صاحب استصعاب الامر تا چې دا ما چې کم کار کړی دی نو دا داسې ویډیا کار نو آسان کار چې بس کتاب میں کتو جو دا راوی میں لیکو جو بس ورپسې میں مخرج لیکو دا ډیر ګران کارو ځکه سلور جلد غټ غټ کتابو دا غیر د پار راوی معلومول او غیر د پار مخرج معلوم خو ډیر مشکلو نو چې مشکل نو فاستخرت الله نو ما استخاره وکړه د الله نه اے طلب دا خیروالی می وکړه د الله نه فاستخرت د استخاره نه ده کنه طلبت الخير نو ما الله نه خیر وغوښته استخاره می وکړلې معنا شب بیداریان می وکړلې نفلونه می شروع کړل او الله نه د خیر طلب شروع ک واستوفقت منه او ما طلب د توفیق کو د الله نه ځکه چې دا معاملې ډیره مشکله واقع ډیره ګرانه اوسم چې تاسو یو حدیث یاد یو په کتاب کې معلومه نو ډیر ګران دی چروس یو حدیث دی او په دغه مشکات کې دی او چې باب درته نه معلومه صفه درته نه معلومه نو سره پستړی شي او چې بیا داسې دومره لوی زخیم کتاب او دغه راوی او مخرج چې معلوم نو هغه معلومول ساسان کارو نو دی فاعلمت ما اغفله نو معنا بس شي چې ما الله نه توفیق وغوښته نو فاعلمت دې دوه معنی دي ښا یو دا چې ما نخدار ک ما هغه شی هغه حدیث اغفله چغی به نخو کړو یعنی چغی راوی نو ذکر کړو مخرج نو ما اعلمت ما معلم ک نخدار مک په ذکر د راوی سره او په ذکر د مخرج سره ٹھیک شو یو یاد دې چې فاعلمت نمرات پوش مزه ٹھیک شو کنه پوش مزه ما پاغه سیز اغفلا چغی به علم پرخو استخارو او د توفیق طلبی نتیجه دا و چې خدای پاک زغه زینو ته ورسول بیا می سوکړه اوس دی فاودات کل حدیث منه فی مقره بس فاودات کل حدیث منه فی مقره کی اشاره ده چې ما د صاحب مصابیح ترتیب بدل کړي نه ده لکه مثلا مصابیح سنت کې اول کتاب الایمان دی دیشو کنه نو بیا ورپسې کتاب العلم دی نو بیا ورپسې کتاب الطهارت دی نو په دغه ترتیب سره ما مشکات هم پاغه انداز سره جمع کړ دے ما دغه ترتیب نه ده حذف کړي دارنګي مصابیح سنت کې د کتاب الایمان نمخ کې حدیث دا انما الاعمال ذکر ما غ ذکر کړي دے کم ترتیب سره چې ابواب د مصابیح او په کم ترتیب سره چې احادیث د مصابیح ماغه ترتیب کې هیڅ دخل اندازی نه ده کړې نو دی ګور فاودعت نو ما کې خدا ودیعت میں کا امانت میں کا حوالے میں کړه فاودعت کل حدیث نو کې میں خود هر یو حدیث منه د مصابیحنا فی مقره په مقرد دی کې یعنی په زید دی کې په محل دی کې چې چرته مساوی سونه په کوم محل کې حدیث ذکر کړو محل تی ذکر کړ دے ما پکې هیڅ تبدیلی نه دا کړې هاروس بیا د ذکر کې مولوی صاحب بعض تبدیلیاں دې کړي لکه ما درته سوال لس فرقونه دي کنه عادت ترتیب ان شاء الله ذکر کوم نو هغه کې صدا سدي لکه یو مکرر حدیثو هغه دې حذف کړي لکه مساوی سنت کې یو باب کې دو حدیثه د یو راوینه ذکرو نو دی هغه تکرار حذف کړي دی یو پرې خره یا پای کې چې کوم حدیث طویل حدیثو نو دی هغه کې اختصار کړي دی کم حدیث پای کې چې مختصر او ضرورت د طوالت نو دی هغه سره انضمام کړي دی دا کارونه کړی دي لیکن ترتیب بالکل نه بدل کړي ترتیب الابواب ترتیب المسائل د مشکات
بالکل کا ترتیب الچارے مساوی سنن. اس دا آسان دے خگور فی مقری کما روا الائمت المتقنون والثقات الراسخون لکه څنګه روایت کړو امامانو الائمه یعنی ائمه حدیث المتقنون د اتقان نه دی هغه محکم علماء کرام متقنون د اتقان نه دی محکم علماء کرام والثقات الراسخون او هغه عادلان چې محکم فی العلم ثقات د ثقتون نه دی او ثقه مراد سره عادل خلق الراسخون چې په علم کې په حافظه کې مضبوطو هغه څوک دي اوس غوا کې دا ورته مثل ابي عبد الله محمد ابن اسماعیل البخاری دا اولنې عالم دی او دا عمر په لحاظ سره خدای د امام مالک نه رستو دی لیکن د دې د بخاری د شهرت په اعتبار سره او مقام بخاری په اعتبار سره امام بخاری مخکې ذکر کړ دې پایمه حدیث کې بیرونبه عالم لکه ابي عبد الله محمد چې زید اسماعیل د البخاری منسوب بسوی بخارا او دا محمد ابن اسماعیل محمد دا نوم د هغه عالم دی چې چا بخاری لیکلی دا او اثر دی لیکل دی چې ولادت د محمد ابن اسماعیل دا په 194 کې شوی دی او بعض علما 193 لیکي او وفات 254 تشوا 10 کال عمر. امام بخاری اگر چې امام مالک دې رسول روان دي امام مالک په هجری 95 کې پیدا دی هغه مخ کې دی امام مالک ګوره مخ کې دی هغه فقط په او یې نورمبه صدای کې پیدا شوی دی او امام بخاری د دویمه صدای عالم دی لیکن تقدم د امام بخاری په امام مالک باندې لوی د شهرت بخاری نه دی ورنه موتا امام مالک هغه صد بخاری نه ګوره کم نه دی پوښګنا هغه د بخاری نه څو ترتیب د روایتو کې او په ثقتوب د روایتو کې کم نه دی په چونکې شهرت نه دی مخکې کړی دی. محمد ابن اسماعیل البخاری و ابي الحسين مسلم ابن حجاج القشيري رحمه الله او دیم عالم ابي الحسن چنمی مسلم دی زید حجاج دی ګور حجاج ظالم مراد نه دی ښا دا بل یو نیک سړی مراد دی. القشيري چې دی منسوب دی قشر ته یا قشر تا او دا یو کلی یا محله دا په علاقه د نشابور کې نشابور چې ورته نشاپور دا علاقه د نشاپور دا او دا لوی علما نشاپوریان دي لیکن محدثین ډیر نشاپور دي مفسرین ډیر نشاپور دي خجی په عربو کې. و ابي عبد الله دریم عالم ابي عبد الله مالک ابن انس الاصبحی دیم ابي عبد الله چنومی مالک دی او زید انس دی الاصبحی منسوب بسوی اصبح دی او دی اصبح په باره کې دی وی چې یا خدا اصبح چې د امام مالک اجداد نو نیکو او امام مالک اجدادو کې د اصبح چې د بادشاہ نو مالک ابن انس الاصبحی یعنی منصوب بسوی جد اعلی هغه جد چې هغه کان من ملوک العرب نو دې بادشاہ لوی سره او په علماء کې امام مالک چې کنا مولوی صاحب یمن بادشاہان نو امام مالک رحمه الله چې دې ډیر مالدار او دې به روزانه کپڑے بدلولې او چا ورته چې تو اسراف کې ارزه کپڑے بدلې وي زه اسراف نکوم سره چې واده لذي چا یاد چا دوست ملاقات دې کپڑے نه بدلې لامبي نه وی او کنه لامبي زه روزانه د پیغمبر سره ملاقات کوم نو زه کپڑے نه بدلوم مطابق لولو کنه حدیث به لولو نو کې یو سره دې یو دوست ملاقات دې نو لامبي او کپڑے بدلې کې نه بدلې وی زوم دغه څه کوم زمونږه محدثین علما چې دی باچا صاحب الله دې په عمر کې راه اخر او برکت واچي کنه نغم ګره دغه سي طریقې سره وظایف په کثرت کې دي او مرګور ناوري دي چې هغه روزمره وصل کوي او ال چې خپل کمره بخاری دی پاره اوسي. علم حدیث پڑھانا بہت مشکل ہے زما شیخ نے فرمایا علم حدیث پڑھانا بہت مشکل ہے آئے دی پاره خو ډیر ضرورت پکار ده کنه نو مالک شپ ډیر لوی مالدارو غټ بنگله جوړه کړی و
او پاغي باندې کلو ماشاء الله لا قوت الا بالله. او روزانه به غسل کا او کپڑے به بدلول. نو دی ابي عبد الله چې بخاری ته اشاره شو، مسلم شریف ته، مالک ابن انس موطا امام مالک ته اشاره شو، و ابي عبد الله محمد ابن ادریس الشافعي رحمه الله. او دریم هغه عالم چې مشهور دی په کنیت ابي عبد الله سره نوم محمد دی، د پلار نوم ادریس دی، الشافعي چې منسوب شافعي ته دی، او دا شافعي ناقد لیکي احد الاجداد لامام شافعي رحمه الله. دیم دغه د نیکون نه دی، نو ګویا کې دا شافعي دا د محمد نیکش، دا ادریس پلار دی او شافعي دا نیکش منسوب چاته شه خپل نیکتا. او نور لاندې خبر لیکل دا چې دا ادریس شافعي چې کوم کنه نو دې په 150 کې پیدا دی اور په 204 کې مړ دی، او د دې دا ولادت سن نه 150، دا د امام ابو حنیفه سن وفات. مداخله چوي کنه چې امام ابو حنیفه رحمه الله امام اعظم کنه، نو په دې امامانو کې امام اعظم خدا غیر مقلدین حضرات چې کم دین وي وګورو امام اعظم خو پیغمبر علیہ السلام دی، په انبیاءو کې امام اعظم خو پیغمبر علیہ السلام دی، او دې په دې سلور ائمه کې کنه د لوی عالم تیر شوی دی. او امام شافعی فقہ ډیره مشهوره ده، خو د دې ولادت چې کوم سن کې شه د 150 کې، د امام ابو حنیفه موت 150 کې واقع شوی دی. و ابي عبد الله احمد ابن محمد ابن حنبل الشیبانی، او دې کې چې کوم علما دي یو دغه ابي عبد الله امام احمد دی چې زوی د محمد دی، محمد زوی د حنبل دی، الشیبانی چې دې منسوب بسوی شیبان دی، او دا شیبان علاقه ده، او څوک دا مروزی علاقه ده، او دا دې سړی چې نو دې بغدادیو، دې د بغداد اوسیدونکو، عجیب کار دی، دې د بغداد اوسیدونکو، او تقریبا 164 کې دې پیدا شوی دی، هجری 140 کې دې پیدا شوی دی، اور 241 هجری باندې وفات شوی دی. دا بغداد هم د علماء لوی مرکز. و ابي عيسى او بل عالم د ائمه سقات او راسخین فی العلم نا ابي عيسى دے چنو محمد ابن عيسى الترمذی چې دې منسوب د ترمذ تا یا ترمذ تا، او دا ترمذ اصل کې ترمذ نه ده، یا ترمذ دی یا ترمذ دی. نو ترمذی خبره ده، ترمذی بکسر تاویل خدي کنه څه شوی ترمذی شریف امام، نو دې منسوب بسوی ترمذ دی یا منسوب بسوی ترمذ دی. او دې ذکر کوي چې دا د بلخ په علاقه کې نهر جیحون تقریب یو بستی وا یو کلیو، اور حضرت ابي عيسى ترمذی یعنی دې دغه زباشنده او په حافظه کې ډیر زیات مرنیو، ډیر لوی حافظه ورته الله پاک ورکړي. او کله چې دا محدثین علما کرام د دې واقعات ذکر کوي نو دې حج لته یا عمره لته په اخر کې وې دې دا نظر چې کوم دې کنده ختم شو، شاګردان او سر روانو یو ځای کې دې ناصاب د سرکته او د رکوع په حالت کې لاړ، شاګردان ورته چې دا د سوکړه دلته دا ډاله خو بيجنه کنه اونا، او دغه یو حصہ کته زړند وا غزما سر لګیدله، نماز کا سر کته کوي دلته بوټه نشته، دا بالکل کلا میدان دی، نو بس دې دغه تکې ناست ور خپل شاګردانو ته وی چې دې زینا په دې سمت باندې یو کلی دی، ای خلقونه تاسو کې چې دلته بوټه وکنو، نو چې تاسو کني واقعي یو اونوا او په دې لارې کې واو دغه صحیح حصہ کټا وا، کم سړی جو په دې لارې تر نیغ بنی شو دې سر به کټا کو، دمر لوی حافظه او چې هغه ته مقدار د دې زمکه معلومه یادو چې دمر مقدار پس دل زمګه جی سیف دی، انو هغه خپل د کور نه دی زه پوری قدمونه شمار کړی دي، چې دا خپل کور دی جمعه ته پر سو قدمونه دي. بس بعض خلقو چې دینه شوقي کنه، نو چې کله خلق ورته وي حضرت صاحب امام ترمذی رحمه الله چې د خدای شکریا په حافظه خپل ادا کړه، او بیا طالبانو ته وی مرګورو ته کې چې دلته کې دا بوټه نه وي نو ما به حدیث نقل کول بس کو،
زما پوښوم چې زما په حافظه کې کمزورتیا راغلې ده. خای وخت مشکله اوس خیر ده کنه، اوس هغه د عربو خبر معافي مشکله، اوس مون کتاب ته ګورو کنه. ای وخت مشکله دا چې کتابونه نو او حافظه ماشاءالله داسې چې بالکل ناشنا حافظه ده خلق. و ابي داود سليمان ابن الاشعث السجستاني او بل دغه ناغه علماء ابي داود دي او دی په 204 کې پیدا او تقریبا 275 کې دی وفات شوی دی. د نوم سليمان دی او د پلار نوم الاشعث دی. علاقه سجستان ده، السجستان سجستان به معنی د ریګستان سره دی. سجستان ریګستان به نه کنه شګلوړ ازمکا هغه علاقه چې کم کې شګه زیات وي. زموږ د محشیخ لیکل دي چې دا هرات یا د خراسان په علاقو کې دي. او بعض محدثین فرمایي چې ابو داود سجستانی ال بلوچستانی. او دا سجستان چې کم دنو د علاقه په بلوچستان کې هم ده. او کې دې چې دغه حدود ورته نږدې وي. وابي عبد الرحمن احمد ابن شعیب النسائی امام نسائی رحم الله او امام نسائی مصنف نوم احمد دے په 215 کې پیدا دے ومات بمکہ 302 سبحان الله دے په مکہ کې وفات شوی دے. النسائی یا النسائی تشوا او دیم خراسان په علاقه کې دے. خراسان په علاقه کې یو کله دے نسا النسائی منسوب بسوی نسا بلدتم بخراسان. وابی عبداللہ محمد ابن یزید ابن ماجت القزوینی او بل دغینا ابی عبداللہ دے چنوم محمد دے د پلار نوم یزید دے او اس پتہ چې ابن ماجه سوک دا القزوینی چې منسوب بسوی قزوین دے او قزوین چې کم دین دام نو نسبت چاته کلی تا دیم تقریبا په 273 کې دے وفات شوی دے اور 164 کې دے باندې ورستو بحث کو چې دا ګوره دا محمد خود مصنف نوم دی د پلار نوم یزید دی خو ماجه څوک دی اوس ماجه پته نه لګي. نو بعضی زموږ په دې کتابونو کې دا یزید ابن ماجه دی کنه نو حمزه وصلی چې کوم دا نو حذف ده او کې دې چې نو څوک ابن ماجه لیکلی شته چا څنګه ابن ماجه ټول یو قسم نسخې دي. دی ماجی کی اختلاف دی چې دا سوک دا سوک دی یا سوک دا. نو سوک وی چې دا ماجن دی دا بدل دی د ابن یزید نه چې بدل د ابن یزید نشي نو دا به دغه لقب شي. نو معنا محمد چې زوی د یزید دی دا یزید ملقب دی په ماجی سره او علاقه قزوین دی. ماجا بدل شد چانا د ابن یزید نه ابن یزید نه او دا لقب شد چا د محمد د پلار محمد ابن یزید چې محمد زوی د یزید دی او دا یزید ملقب د په لقب د ماجی سره. بس بعضی محدث دا قول د امام قاموس دی. بعض علماء کرام فرمایي چې نه دا ابن ماجه دی او دا ماجه دا صفت بن یزید نه دی او دا بدل دی بن یزید نه دی بلکې دا صفت محمد دی او دا قول راجح عند المحدثین دی. قول اول سره چې دا ماجا دا بدل د بن یزید نه دی او دا د محمد ابن یزید یعنی دا ابن ماجی دا پلار لقب دی. دویم قول دا دی چې دا ماجا نه دا صفت محمد دی نه کې د بن یزید. چې صفت محمد شي نو دلته به حمزه ذکر کول لازم شي ځکه چې دلته کې دا ماجه چې دا مور د محمد دا پلار د یزید نه دی. حاصل دا شه چې ابي عبد الله چې نوم محمد دی د پلار نوم یزید دی او د مور نوم ماجه دی القزوینی چې علاقه د قزوین اوسیدونکو دی. وهذا ارجح من الاولى عند كثير من المحدثين. او په دې کې چې کوم دی د ډیرو خلقو لپاره صحوه لګیدلې ده خوش کی بن ماجه کدا بدل شي د بن یزید نه نو دا دی بن یزید لقب دی. بهتره خبره دا صرف د صاحب قاموس راي ده. نور اکثر محدثین فرمایي چې دا صفت محمد دی
او چې صفت محمد شي نو بیا دلته کې الف لیکل ضروري شي او په دې باندې بیا رسوم قاعده ذکر کوو ان شاء الله. وابي محمد عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمی سنن دارمی مشهور کتاب دے او دا دارمی خا سنن دارمی بکسر الراء دا منصوب دے دارم ابن مالک تا او چې دا یو ډیر لوی قبیله وا د بنو تمیم قبیلینا او سنن دارمی منصوب دے دارم ابن مالک تا جد تا ٹھیک شو. او بل ابو الحسن علی ابن عمر الداری قطنی او دا نسبت ته دار قطن تا او دا چې په بغداد کې یو لوی محله ده دا علماء ټول بغدادیانو خدای پاک د امریکایانو تباہ او برباد کړي آمین. وابي الحسين علي ابن عمر دار قطنی و ابي بکر احمد ابن حسین البيهقي دا سنن بیهقي والا عالم دی او دا نسبت ال البيهق او دام په نسابور کې یو کله دی نسابوریان دي د مليان ټول. وابي الحسن رزين ابن معاويه العبدري او بل دغه نسره ابي الحسن دی او نمی رزين دی د پلار نمی معاویه دی العبدري منصوب دی عبدالدار تا او دا عبدالدار دی ذکر کی چې د قریشو لویا قبیله نو دی قریشی شو. او دا رزين رسو کتاب بدخه تاز مشکات په چای روا او رزين کنه اوس دا ټول دا چې څومره علما ذکر کړه نو د دې علماو کتابونه دي او مشکات دغه علماو د کتابونو د احادیثونو ماخوذ دي وغیرهم ٹھیک شو کنه وغیرهم هغه برت باندې عطف دی په کوم باندې چې موږ مخکې وی ګوره الله التمویل المتقی والسقاط الراسخون مثل ابي عبد الله وغيرهم دا علماء چې کوم ذکر شل دین علاوه نور هم دی هو قلیل ما هو اگر نور هم سوق دی خوې اگر نور چې دی پای کې سنن دغه علامه نووي صاحب دی د امام نووي نا ریاض الصالحین مصنف چې دی امام نووي نوم دی کې احادیث ته نو غیرهم لکه کن نووي لکه نووي شو یا رنګ دارنګ نور علما شل خو دی وی چې وا قلیل ما هو دا چې کم دی کنه دین علاوه چې کم علما او احادیث منسوب دي نو قلیل ګره هغه ډیر کم دي زیات نه دي وې دې لپاره مال په شهرت باندې اکتفا وکړه. دیوی بس دای بل خبر ذکر دی و انی اذا نسبت الحديث الیہم صاحب مشکات فرمائے اوس دلته کې په دې اعتراض راغی یرا مولی سیوا مصابی خوزا راوی اور مخارج نو ذکر کرے نو شریعت تا کم پورا والے کو تم سن حذف کرے تم یو راوی ذکر کرو البخاری دی ورته نو تا هم پورا خدمت نه کړ نو دی وی ګورا وإني إذا نسبت الحديث إليهم زپ خپل کتاب کې چې کله حدیث دی ائمه ته منسوب کوم نو کأني اسندت الى النبي صلی الله علیه وسلم دا چې پوښل کچ ما دا حدیث پیغمبر اسلام ته ورساو اسندت ما نسبت ما نه او مې رساو ولی ذکر دا ائمه فرغو انه دوی فارغ شوی دی د ذکر د سند نه دوی ځان فارغ کړی دی د ذکر د سند نه ځکه چې دا څومره کتابونو کې چې ذکر دی نو دوی دا حدیث په ټول روایتونو سره ذکر کړی دی کنه دراویان نمونه ذکر کړی دی یو واغنو نه نو موږ ته بے پروا کړیو اوس دغه حدیث ته عمر بن الخطاب چې دا ډومبنه حدیث نه مل اعمال دی نو روره خدا بخاری 15 صفحه وګوره کنه جو بس پای کې دا انما الاعمال بالنیات حدیث ذکر دی ما د رواه بخاری الته بخاری 15 صفحه وګوري نو پای کې دا حدیث موجود دی خبر اخلاص ده ٹھیک شو وای باقي بیان دا خطبه د نسوګ دا خطبه ډیره وګد شي. الله الرحمن الرحیم وسردت الكتب والابواب كما سردها واقتفيت اثره يا اسره فيها وقسمت كل باب غالبا على فصول ثلاثه دې زنا دا مسله شروع کیږي چې وجوهات فرق په مابین دا کتاب مصابیح السنه او په منځ دا مشکات المصابیح کې
کہ مشکات اور مصابیح کے فرق سرے تو تقریباً دیزنا ترسمیت الکتاب بمشکات المصابیح پوری تقریباً سوار لس فرقون بیانی گی سیدی سوار لس فرقون بیانی گی چی دا مصابیح و سننا اور دا مشکات کی سا فرق دے نڑنبای مسئلہ رنبای مسئلہ دا چې دا قیده دا چې هر یو کتاب چې مشتمل په مسائلو عدیده و زیاتو باندې نو اصحاب کتب هغه کتاب تقسیمی په مختلفو عنواناتو باندې نو کله ولا عنوان د کتابک دی اور کله عنوان د بابک دی ہر اغه کتاب چې مشتمل وی په مسائل کثیرو باندې نو داب د مصنفین دا دے چا کتاب تقسیمی په عنواناتو باندې عنوان الکتاب و عنوان الباب چرته عنوان الکتاب وی چرته عنوان الباب وی کتاب هاغه ذکر راوړي چې هاغه په غنو مسائل باندې دغه اشتمال وی لکه مثلا کتاب الطهارت نو طهارت لاندې اقسام دي طهارت الصوب دے بدن دے طهارت نجاسات ظاهریو نه دے د باطنیو نه دے د صغیرو نه دے کنا نو هغه د پاره بیا کتاب الطهارات شو دنه بیا اقسام دي او باب چې ذکر کیږي نو اکثر د باب اطلاق په داسې ذکر راځي چې هغه په یو نوع د مسائل باندې غي ذکر وي لکه باب سنن الوضوء باب وجوب الغسل کنا اوس دا صرف یو نوع د مسلو ده نو هر کله چې د کتابونو داسې حیثیت ته نو اوس فرق اول تغو کېده چې مصابیح السنه صاحب د کتاب داغي دو عنوانات اخو یو عنوان د کتاب یو عنوان د باب بیا په دې دا کتاب چې نو عموما دا په فصلینو باندې دو فصله فصل اول کې داغي التزام په ذکر کولو د هغه احادیثو چې داغي بیان شیخینو کړی دي او مراد د شیخینو نه امام بخاری اور امام مسلم دي دیم باب کې هغه احادیث به راوړل چې داغي ذکر حسانو کړو بس خدا حسان اطلاق د امام بغوی په نسبت باندې هغه خلق دي چې هغه اصحاب سنن دي مثلا اور هغه ته حسان وي خو په دې دواړو بابونو کې مصابیح السنه اتیان په احادیث مرفوعه کړو بس ٹھیک شو اوس صاحب مشکات چې کله مشکات جوړاو لیکي نو دی عنوانات د کتاب په شان د مصابیح اخی دي عنوانات د کتاب کې هیڅ تغیر نشته ده او هیڅ تبدیلی نه ده کړي په عنوانات د باب کې هم دې څه تبدیلی نه ده کړي اکاغي ویل کتاب الایمان نو دلتم کتاب الایمان ده حالتم الفصل الاول ده دلتم فصل اول ده حالتم په فصل اول کې ما رواه الشیخان د بخاری د مسلم نو دلتم اول کې بخاری و مسلم دی حالت کې باب ثانی کې حسانو مرفوع روایتونو دلتم احادیث مرفوعه دي حدیث کم مشهور او متداوله دي لکه چې موږ پرون دغه ذکر کړی دی دغه روایتونه به البته اضافه د فصل ثالث صاحب مشکات کړی دا او دا فصل ثالث پر مصابیح السنه کې نشته دی حالته کې فصل اول فصل ثانی بس او مشکات کې فصل اول ثانی ثالث دا یو خبره شو دا ثم انک ان فقدت پوریوین د 11 نمبر 2 میں سب کرخه پوری خلاصه درته ما بیا دې چې دمر خبره یاد ساتي چې کله فصل اول ثانی ثالث دې ذکر کا نو فصل اول کې د بخاری مسلم
په فصل ثانی کې غیر د بخاری مسلم نه. په فصل ثالث کې هر هغه احادیث دي چې هغه د بابینو په مسائلو باندې مشتمل دي. بس پای کې به مرفوع راځي، پای کې به موقوف راځي، پای کې به آثار عن السلف صحابو نه، پای کې به آثار عن الخلف د تابعین نه وي. خلف به معنی تابعین دي او سلف به معنی صحابه کرام دي. ٹھیک شو؟ بس دې پورې دا خلاصه یاد کړه. اوس زه تمانه کوم. صاحب مشکات فرمایي چې وسرت الکتب والابواب، نو ما ذکر کړی دي راوړی می دي الکتب عنوانات د کتابونو. الکتب یعنی عنوان د کتاب ښا، لکه کتاب الطهارت ګوره ښا، دا عنوان د کتاب. الکتب عنوان د کتاب، والابواب اور عنوان د بابونو. یعنی ما راوړی دي په دې کتاب کې عنوانات د کتاب او عنوانات د ابواب، کما سردها، لکه څنګه چې هغه له ترتیب ور کړی دی مصابیح السنه. کتاب الایمان مخ کې دی، مثلا بیا کتاب الطهارت ته کنا صلات ته، ما بالکل دقه سی ایمان اور بیا دار کتاب العلم بیا طهارت، ایس تغیر او تبدیلی می پکې نه دا کړی. دارنګ ول ابواب، آی چې مثلا باب ذکر کړ دے باب فلان باب فلان باب فلان، نو ما هغه عنوان باقاعده ذکر کړ دے، دغه عنوان کې ما اس تغیر نه دراوسته. وقت فیت آثاره، او اثر به معنی د طریقه ده. وقت فیت نو ما تلل کړی دي آثاره په طریقې د مصابیح السنه باندې. او که اسره شین وقت فیت اسره، ما دغه په نقش قدم تل کړی، بس دغه په قدم ما قدم یې خره. یاغي چې کومه طریقه په خپل کتاب کې اختیار کړی دا، نو هغه طریقه ما په خپل دی کتاب کې اختیار کړی دا، ما سه ایس دای په طریقې کې تبدیل نه کړی. بس دا یو فرق شخه. اوس دیم ته اشاره ده. وقسمت ګوره، قسمت بنوي، وقسمت بالتخفيف، وقسمت او ما ویشلی دي، ما تقسیم کړی دي کل باب غالبا على فصول ثلاثه. تشوا کل باب یعنی هر باب د دې مشکات غالبا، دا غالبا قید ولې لګاو؟ قید اکثری دی، کلی نه دی. دانه چې په مشکات کې به هر کتاب پدری فصلونو باندې وي، هر باب پدری فصلونو نه 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 اکثر به پدری فصلونو باندې وي، او بعض پکې سوي فصلونو باندې وي. لکه چې جان مشکات مخ کې ویلي، نو آی ته پته ده دې مشکات په کله کر روان وي، نو تا ته یو غرب را وباسي شاذ الباب فصل خالن عن فصل الثاني، چرته به هاذ الباب خالن فصل الثالث، کله کله بدام راشي چې هاذ الباب خالن الفصل الاول. تیشو کنه وای دی کې فصل اول نشته ده، کله به ثانی نشته، کله به ثالث نشته ده. دی وی قسم تو ما تقسیم کړی دی هر یو باب د دې مشکات نه غالبا یعنی اکثر علا فصول ثلاثه پدریو فصلونو باندې. الفصل الاول ما رواه الشيخين بشي، الفصل الثاني اغینا علاوه نور علماء ای اصحاب اصول، اور الفصل الثالث آغا چغه د ملحقات د باب ندی او مناسبات د باب ندی، غالبا نیوی ها. ځکه چې کله کله بداسي وی چې دو بابونو باندې به کتاب مشتمل وي، او کله کله به یو باب باندې کتاب مشتمل وي. لکه یو مثال، یو نظیر یو ګورا شپږ شپته صفحه، چھیاسٹھ نمبر صفحه وګوره. معلوم چې شپږ شپته وګوره بابن بالکل آخر کې الفصل الاول چې راځي، دینه مخکې وګوره عنوان دی بابن فی فصلان الفصل الاول، بیا وګوره ورپسې فصل ثانی نشته دی، نو هغه مخامخ ذکر کې الفصل الثالث. 131 نمبر وګوره مثلا، اوس ګوره دا 130 اور 131 وګوره، یوصل دیرش او یوصل یو دیرش.
او دې کته دا اوس ګوره ښه دا 131 وګوره بابن فی سجود شکر او دې کته دی وهذا الباب خان الفصل الاول والثالث دیوس دی باب کې فصل اول نشته ثالث نشته الفضل الثاني نبی بکر اول حذف کا ذکر چې په دې سجود شکر کې د بخاری روایتونه نشته ثالث حذف کړي دی په دې اتباع سره چې دې کې د سلفونو او د خلفونو نشته صرف لسانی ذکر دنده خبر اعلی په دې لپاره دی وقسمت کل باب غالبا علی فصول ثلاثه او دا نورم ډیر شی دی ښا 226 صفوم دا او 306 صفوم دا او بس پرېږه دا یو نمونه ډیره ده کنه یاره اوس دی وی ګوره اولها او دا درې بابونه دي او تقسیم د بابونو کوي اول باب د دې درو بابونو نه یا اول فصل د دې فصول ثلاثه نه ما مشتمل د پاغه حدیث باندې اخرجه الشیخانو هغه چې شیخینو حضراتو داغي اخراج کړي دي هغه څوک دي اے بخاری اور مسلم دي او دی بخاری او مسلم ته شیخین ولی وي ځکه چې عموما د باقیو محدثین او استادان دي استاد کول ته شیخ وي نو دوی د نور محدثین او استادان دي دی لپاره دوی ته شیخین ویل کیږي یاس اے بل فرق ته اشاره او احدهما حاصل زجه فصل اول کی اگر روایتونه دي چې بخاری مسلم دواړو ذکر کړی دي او احدهما یا یو د دوی نه ذکر کړی دي ثانی نه معنا بخاری ذکر کړی دي نو مسلم پکې نشته یا مسلم شته نو بخاری نشته پوښ مولانا سیبا اوس دې ځکه دا فرق یاد کړئ چې کمزه کې فصل اول کې د شیخین روایتونه بخاری مسلم دواړو وی نو د اخر کې لیکي متفقن علیه اور متفقن علی هغه حدیث ته وی چې بخاری چې یو روایت تکم راوی ناغسته دی مسلم اق روایت په هغه الفاظ سره دی هغه راوی ناغسته نه ته متفقن علی وی مثلا کې بخاری کې دی ان عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا هغه الفاظ دی مسلم کې ان عبد الله بن مسعود قال قال نو بس دی اخر کې متفقن علی اوس دې کې یو فرق یاد کې چره د بخاری کې د دای عبد الله بن مسعود نه روایت ده مسلم کې عبد الله بن مسعود نے روایت تے لیکن الفاظ د روایت کې اختلاف دے اور معنی د روایتیں نو دواړو موافق ده نو دی بوئی چې متفقن علیه واللفظ للبخاری یا بل کې متفقن علیه واللفظ لمسلم دغه خبراله اوس معنی خو یو ده کنه الفاظ حدیث جدا جدا دي نو دی بوئی متفقن علیه چر راوی خو یو دی خو چونکه مانند دا حدیث موافق د دواړو کتابونو دی لفظن اختلاف شته نو لفظ لفلان بوي لفظ مسلم ته اشاره کی چې هغه الفاظ مسلمي یا به لفظ بخاری ته اشاره کی چې هغه الفاظ ده او احد ماشي نو بس اخر کې براول بخاری لیکلی یا په اخر کې رواه مسلم لیکلی کنه دا ډېر خبرې دي لکه اوس ګوره اسی یو مثال دی کنه لکه دا ما څنګه راغی دا روایت صفحه 17 نمبر وګوره ولا سما صفا حاجی او دکته دا اوس ګورا علماء کرام وفي روایتن غټ کې ده کنه او دینه مکه د متفقن علیه ورپسې د فی روایتن اخر کې چې دا روایت خلاصې نسوي ولا یکون لو نور الایمان هاذا لفظ البخاری سمانه شوا دقه راوی نه دوړ روایتونه اغستې دي بخاری هم دی اغستې دي مسلم هم دی نه اغستې دي لیکن دلته مشکات اگر چې متفقون علیه ذکر کړ د خلفاظ بخاری او چې یو نو پسې راو مسلم لیکل دا ډیر زیات دي ٹھیک شو دوم درېمه خبره وقت تفیت بهما ٹھیک شو کنه او ما بسواله کړ دې یا څه ما بسواله کړې دې په فصل اول کې بهما په دې شیخینو باندې فصل اول کې به ګور د بخاری او د مسلم نه علاوه د بل چا کې روایت ناراضي خدا ګوره اکثریت د کلیه نه ګوره رسول الله تخیمه پرسکار مرګو سره خندل تقریبا 195 روایتونه په هغه فصل ثالث کې د بخاری او مسلم شته خدا خو مالک اسی اندازتن به کوم ذکر راغی ما به
مخولی کچیرہ 1 2 3 4 195 روایتونه دا سشته حضرت توس تاییدات پر راوړم درته ان شاء الله چې کله کله بخاری هغه فصل ثالث کې بخاری وي او فصل اول کې با رواه نسائی وی کله رواه ترمذی وی کله کله وسی خدا اکثریت ذکر کې وقت فیتو به ما اکتفا په فصل اول کې کړی دا پر روایت شیخینو باندې او روایت شیخینو سره ما بل څوک نه ټل کړي ولی و ان اشترک فیه الغیر اگر چې پراوړو د دې روایت کې شریک دي بخاری مسلم سره غیر دي نه یا څو مثلا څنګه شو لکه مثال څه ذکر کوم انما الاعمال بالنیات ته اوس دا حدیث بخاری کې شته مسلم کې شته مثلا د ترمذی هم ده مثلا دا روایت ابو داود هم ده اوس دی وی وین اشترک فیه غیرو فی الغیرو اگر چې په دې روایت کې بخاری مسلم سره بل صاحب تل دے یعنی بل کتاب هم راوړې دے خو زه دغه ذکر نکوما سره بخاری مسلم کوما ولی لعلو درجتهما فی روایت دا د وقت فیت بهما د پر دلیل دی لعلو درجتهما فی روایت زکا لوی د اوچتوالی د درجه د شیخینو نه فی روایت په نقل د روایت کې نو چونکه د دې دا درجه په روایتو کې ډیر اوچتا ده بھائی نو چې اوچتا شو نو ما دوی د درجات لحاظ وک او بل طالب ورسره مټل نه دا فرق سلورم فرق وسانیها او دریم فصل د فصول ثلاثونه ما مشتمل د پارواتونو باندې اورده غیرهما من الائمه المذکورین چاغي ذکر کړ د غیر د بخاری او د مسلم نه چا من الائمه المذکورین دغه علماونه چې تا پرون ذکر کړی دي بخاری نه علاوه مسلم نه علاوه سوق وي ابو داوود او نسائی وا ترمذی وا امام امام مالک او دارقطنی وا دارمی وا لکه چې دا غیر ما مذکور شو ٹھیک شو بھائی بس وصالحها دې دو کې خو اتفاق راغی دا ثالثه دریم فصل اوس دې ځکه وکه دغه دا دریم فصل د فصول ثلاثه نه چي دي ما دیو مشتمل وی پاغ روایتونو باندې اشتمل علی معنی الباب چغه به مشتمل وی په سبانه په مقصد او په معنا د باب باندې لکه په فصلینو اولینو کې چې کوم روایتونه په کوم باب کې ذکر دي لکه مثلا سنن الوضو ذکر دي نو په فصل ثالث کې به د هغه روایتونه راوړي چې هغه د سنن الوضو سره د تعلق دی او دا د مشکات خپل زیادت ش په مصابیح السنه باندې ځکه چې مصابیح السنه کې فصل ثالث نشته من ملحقات مناسبتن من ملحقات مناسبتن یا ملحقات مناسبتن سره دا هغه پیوس کړه شو روایتونو نه دا روایتونه چې مناسبتن چې مناسب د مضمون دا بابینو دي مع محافظه علی الشریطه فزوکه دا فصل ثالث کې چې بزم کم روایتونه راوړم زبر لحاظ کوما د څه علی الشریطه په خپل دواړو شرطونو باندې شرط اول سره ذکر د اسم راوی شرط ثانی سو ذکر د اسم المخرج مصابیح خدینه خالی دی کنه نو بخاری مسلم چې ذکر کوم رواه بخاری به رواه ترمذی به هم درتا نو چې په دریم فصل کې کم ملحقات حدیث ذکر کوما نو ما محافظه علی شریطه شرطین لحاظ وکوما هم براوی ذکر کوم درتا هم بدرتا مخرج ذکر کوما وان کان معصورا عن السلف والخلف وان کان سرا وصلیه کا ما توکیدا معنی دا شوا چې دیجه کې ما مصابیح السنه اکتفا پرې خدا هغه اکتفا پرې ځکه هغه په کتاب کې خو بخاری دا مسلم دی یا هر حدیث مرفوع دی اوس دلته کې بذف ثالث کې مرفوع راوړم او کله کله بداسي چې هغه موقوف ومي قول صحابي وي کله کله بغداسي چې نفس اثر وي قول تابعي وي هغه حدیث مرفوع ني وان کان مان یاد کا وان کان معصورن اگر چې دا روایت نقل کړي شوی ان السلف د صحابهونه یا څه والخلف او د تابعینونه خلف د پار صفحه نمبر 19 وګوره روایت د خلف وګوره ورته باب الایمان بالقدر نمخ کی روایت وګور عن القاسم ابن محمد
پوښه بھائی صفحہ نمبر 19 شوا اے الفضل الثانی عن انس قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث وکړه ورپسې ان عثمان وګوره ورپسې وان القاسم وګوره دا قاسم صحابی نه دی دا قاسم تابعی دی ځکه چې دا قاسم زوی د محمد دی اور محمد زوی د ابوبکر صدیق سے دی اوس دې تابعی دی دیو ان رجل سالو فقال انی اهم فی صلاتی فیکسر ذلك علی فقال له امضي فی صلاتک فانه لن يذهب ذلك عنك حتى تنصرف وانت تقول متممت صلاتي رواه مالک اوس قاسم ذکر ک راوی نوم شو اخر کې مخرج راغی رواه مالک او حدیث چانه دی عن الخلف دارنګ وګورا صفحه نمبر 30 وګورا نا صفحه نمبر 32 وګورا 2 شمه سما سیو 2 شمه ګورا بالکل باندې کرخه وګورا وان ابن مسعود قال رضی الله عنه قال من كان مستنن فليستن بمن قد مات فان الحي لا تؤمن على الفتنه لا كصحاب محمد صلی الله علیه وسلم ودلته دا حدیث مرفوع نه ده ځکه چې عبد الله ابن مسعود د نبی صلی الله علیه وسلم نقل کړي عبد الله ابن مسعود خپل فتوا نقل کړي چې من كان منكم مستنن فليستن بمن قد مات ٹھیک شو بھائی یعنی د کتاب العلم مخ کې ده زنده خبرانه دا د سلف نشه نو اخر کې وګور رواه رزین محافظت علی شریطه موجود شکنه اسم راته ابن مسعود سے اسم المخرج ته رزین شته او روایت چانه شو سلفنا دا څه وای سا کتاب کې څه لیکلي سلف صحابي خلف قاسم سو تابعی ها اوس دې ځکه یو بل جمله یاد کا بل فرق ذکر کړي دا په خوا د مولیانو دا خطبه پرې خودلې کنه او پر خطبه کې څه دي خو زما اکثر کتاب الایمان نه شروع کړو خدای چې دا خطبه خده ځکه چې بیا روسو سره په کتاب خپويږي او بیا موږ له خډیر ضرورت کنه کله کله موږ ته خلق فضل ثالث حدیث را مخ کیږي او ګوره وی نبی رسول الله د وفات نه پس یو سره راغې او هغه تسلی ورکړه حضرت علی روایت ته سو کو دا حضرت سے حضرت جون دے موږ لکه مشکات فضل ثالث کرا غل دے مقدمه ولا ګوره فضل ثالث کې څه دا خیال وردا خدا مقدمه ضروری ده اوس بل فرق ته اشاره ده ثم انک بیا ای طالب جانت خطاب ګره تا تم دی ما تم دی ها ا دې حاشیه کې لګي ایها الناظر فی کتابی کنا ثم انک بیا ای مطالعه کون کې د کتاب زما ان فقط حدیثا فی باب کچر ترک یو حدیث په یو باب کې رک یو حدیث په یو باب کې نو فذلک ان تقریرن اسقطه دا نه ذکر کول د دې روایت په وجه د تقریر سره به په سبب د تکرار سره به اسقطو چې ما به ساقط کړي تا خیال راغی ورته فرق باندې پوښي اوس ما ته وکړه اوس مصابي سنه خو تاسو غشته نشته خو په خور کې ملاويږي اوس کې چرته اوس رواج ذکر کړي د مصابي سنه او د مشکات اوس مصابي سنه کې رواج ته او هغه باب کې چې ته مشکات ګورن الته روایت نشته الته روایت نه نو چې روایت نه نو تب وسکه یاره دې صاحب مشکات خود داغه ترتیب د حدیث چرته لاړوي حدیث سکا نو دې داغه جواب کوي چې مصابیح سنه یو حدیث په خپل کتاب کې 2000 راوړ دي یاد یو حدیث 2000 راوړ دي اوس پاغه دو زینو کې ما یوځه کې حدیث اغسته دی یوځه کې مې پرېخه دی او هغه ځکه کې ما اغسته دی چالتہ کې باب سره ډیر زیات مناسبت هو نو ما حذف تکرار یعنی تکرار دی وجنا حذف حدیث کړي دی دا راتو نو طالب جانا چې ګوره خطیب تبریزی ته دا حدیث معلوم شوی نو دا ګوره خپل مدافع کوي مته تو وای چې ردی سړی ته حدیث معلوم نه دی وګوره دلته نه ذکر کړي به قصدن می حذف کړ دی ځکه چې وګوره تکرار نه خوښو ما لکه صفحه نمبر 14 وګوره صفحہ نمبر 14 سوال سما صفحہ دا الفصل الثانی نمخ کی روایت تو قرآن عمرو ابن العاص معلوم شو آخر کے دا گر روایت ذکر کی
ان الاسلام یاد ما کان قبل وان الهجرة تاد ما کان قبلها وان الحج یاد ما کان قبله رواه مسلم. اوس ګور ول حدیثان المرویان عن ابي هريره قال الله تعالى انا اغنى شركاء الشرك والاخر الكبرياء والرداء سنذكر ما في باب الرياء والكبر ان شاء الله تعالى. اوس په دیوان پوښوي اوس دیږي کې فل حال دمره یو جمله یاد کا ول حدیثان المرویان دا جواب شو د سوال مقدره. زه چې کله دیږي تلاشم زه بیا په ټقله ومتا چې موږ به دیږي کې صاحب مشکات ته وایي چې هغه دوه حدیثه د ابا هريره هغه د سکړو تا خو التزام د ترتیب د مصابیح سنت کړو او دلته کې فصل اول په آخر کې د ثانی نمخ کې حدیثین د ابا هريره موجود وو سشله تښوا نو دیوی ګوره طالب جانا په ما اعتراض مکو ما ته معلومو خو چونکه هغه دلته انا اغنى شرکا او بل الکبریا او ردائی دلته مناسب نو په باب درد د شرک او په باب درد د تکبر کې مناسب نو ما الته ذکر کړه نو حدیث راغی الته دلته مې پری خود ځکه چې تکرار مال خیر نشي دا مو چې ماته معلوم نه دی زه پوښوم نو دا اوس کې تو دی پارشه یا مثلا 29 صفحه وګوره یو کم دیرشمه صفحه دا فصل ثانی مکه ګوروانو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الايمان لا يعرض الى المدينه كما تعرض الحيه الى جحرها متفق علیه. اوس وسنذكر حدیث ابي هريره ضروري ما تركتكم في كتاب المناسك. ٹھیک شو جواب وشه بیا و حدیثه معاویه او جابر هغه دو حدیثه یو د معاویه یو د جابر چې لا زال امتی دي ته چې دلته درته ورسېدم زموږ چې مشکات صاحب خطاش ٹھیک شو کنه زکه دیوی چې دو حدیثه یو د معاویه بل د جابر دا د په باب ثواب حاضر امت کې ذکر کوم ال د جماو قتل حدیث جابر شته معاویه نشته خدا دې مشکات صح وشوا خود فی الحال هغه خبره کوخه لکه تاسو ګوره باب ثواب حاضر امت ګوره الله کریم بالکل آخری چې خلاصي کوم ځکه مشکات شوی صفحه 583 او ځکه ته 1583 باب ثواب حاضر امت عنوان شته اول حدیث ابن عمر دی ورپسې ابي هريره دی ورپسې معاویه دی رضی الله تعالی عنهم قال سمعت النبي صلی الله علیه وسلم یقول لا زال من امتی امه قائمه داغش ورپسې انس دی ورپسې جعفر دی ورپسې عمرو ابن شعیب دی ورپسې عبدالرحمن دی ابي ماما ابي محزه او دار معاویه ابن قره ابن عباس بحث ابن حکیم جابر ندارت سپوږمۍ د جابر روایت پکې نشته خو بهر حال دا فرق دی معلوم کا تشوا وبیا وکدا ثم انك ان فقدت حديثا في باب فذلك عن تقرير اسقطه کہ یو حدیث په مصابیح سنت کې په یو باب کې وو او مانو ذکر کړي نو د دې وجب سي دا نه ذکر کول لوجد تکرار نه ما به ساقط کړي چې په مصابیح سنت کې دوځي وي چې زه ګورم چې کوم ځکه دا روایت باب سره ډیر مناسب دی نو تل کې میراوړ نه بل ځنه می حذف اوس بل فرق وکړه وان وجدت اخر بعض متروکا على اختصاره او مضموما الیه تمامه فان داعی اهتمام اترکه والحقه بس یا اترکه والحقه ګوره ما ته اوس دې کې بل یو فرق اشاره ده کله کله بداسي وی چې یو حدیث ته مصابیح سنت کې وګد حدیث ته ډیر وګد حدیث ته مشکات والا به هغه حدیث نیم ذکر کی یو حصہ به ذکر کی بلې سبب پری کی تھی اختصار پکې وکړه کله بداسي چې یو حدیث مصابیح سنت ذکر کړ دې نصف نیم ذکر کړ دې نو مشکات مصنف هغه حدیث اغسته دې نو هغه ټول ذکر کړی ٹھیک شو حاصل د عبارت دا ده
چې کله به ما ته په دې مشکات کې داسې ګوري چې دغه وګد حدیث ما مختصر کړي او دغه مختصر حدیث ما تام کړی وي. وجه صدا هغه اختصار زما دغه د طویل حدیث دا به لوجه د اهتمام نه او دغه مختصر حدیث کې چې ما پورا ذکر کړی دا به د اهتمام دی وجه نه. یعنی دا به زما یو قصدی عمل وي، مته ته داو نه و چې صاحب کتاب خطا شو. لکه دا کار به زه ګوره قصدن کوم حاصل ده ما ته وګته نه نیسی چې رګ مولوی سے خطا شه ده، بلکې دا کار ما ګوره قصدن کړی. پوښه په دې باندې اوس غو کېدم. ثم ان خا وان وجدت اخر او که ته عمومي یو بل حدیث چې بعضو متروکن چې بعضی سبا دغی پر خوده شي وي علا اختصاری په خپل اختصار باندې، یعنی مصابیح سنت یو حدیث ذکر دی مختصر ذکر دی، هغه حدیث ما مختصر پر خدا ما مختصر پر خده او مضمومن الیه تمامه یا به عمومي ته یو داسې حدیث چې تل کرشی به زم کرشی به الیه دی حدیث سره تمامه هغه باقی حصہ دی تمامیا هو باقی حصہ دی. مختصر حدیث میں مختصر پریخی او کله مختصر بگود کری ولی فان دائی اہتمام اترکوه پس پوجد دائی اہتمام پس پوجد بلل سبب د یو اہتمام نا اترکو زبدا حدیث مختصر پر اختصار پریگے دما فان دائی اہتمام الحقوه نا حدیث مختصر بما وګد کړی وی لوی د اهتمام نا کہ مختصر میں مختصر پریخی او مختصر میں وګد کړی وی نو دا به زما فعل قصدی وی ارادتی وی دا به زما د لا علمه خبر نی چې ما ته د علمه نسبت وکړي زنده خبر اعلی خ بل اوس وکیدا و ان اثرت اوس بل فرق دی و ان اثرت علی اختلاف فی الفصلین من ذکر غیر الشیخین فی الاول و ذکر ما فی الثانی. بس و دې ذکر اول خلاصه درته نو بیا غفله ګوره علماء کرام تاسو پر سوی فصل اول کې بسې بخاری مسلم او فصل ثانی کې با باقی روایتونه اوس دې ذکر حاصل یاد کله کله بداسي چې فصل اول کې به حدیث ته ترمذی او نسائی راوړم. فصل اول وای او زبر فصل کوم روایت ترمذی کله بر فصل کوم روایت نسائی کله بداسي چې فصل ثانی وای او زبر کوم روایت بخاری کله فصل ثالث کې به یو حدیث راځي چې روایت بخاری. نو دا ولی وای خبره ده کنه چې یو حدیث ذکر کړی دی په خپل فصل اول کې نو خو مخری نه ذکر کړي وای چې ماغه کتابو کت هغه روایت مې وکړه په بخاری کې نو ماته ملاو نشو نو په مسلم کې مې وکړه چې ملاو نشو نو چې کته نه هغه نسائی کې یا په ترمذی کې راته ملاو شو نو مال ته کې روایت ترمذی ولیکل التما روان نسائی ولیکل خدا مې ولی ولیکل دې لپاره چې اگر چې هغه التزام د شیخینو کړو خو ما ته بخاری مسلم کې معلومه نشه دې لپاره چې ما بخاری مو کته ما مسلم مو کته هغه نه پس دو اهم کتابونه دي. یو کتاب دی الجمع بین صحیحین د امام حمیدی هغه مو کته ټول ملاو نشه. بل کتاب دی جامع الاصول چاہے کہ اصول سته د کتابون ټول ذکر دي د ابن الاصیل کتاب دی هم ټول کته ما ته ملاو نشه نو ما ته په ترمذی کې ملاو شو جمال تولی کو چې ما ته نسائی کې ملاو مال تولی تشوا د دې مثال وګوره اولنی دی پاره فی الفضل من ذکر غیر الشیخین فی الاول چې ما بغه ذکر کړی بغیر د بخاری مسلم نه فی الاول په فصل اول کې لکه 45 صفحه وګوره باب سنن الوضو. दुकान पता याद साथई दावत हक इस्लामी केसट मरकज वैसा जिला टक निज मदरसा तालीमुल कुरान महल्ला कसी मिंजान बसदुल्ला. मोबाइल नंबर 0300518829. शुक्रिया.